بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي. نو مخکې سبق کې د ایمان خبره شروع شو. تیر سبق کې منګه د ایمان لغوي معنی او د ایمان شرعي معنی چې نه دا ویلي و، او د ایمان لغوي معنی مصنف وایي چې تصدیق ته په دې معنی هغه دلایل دي نه پیش کړو. نن سبق کې د ایمان شرعي په تعریفاتو کې اولنې تعریف کړي. د ایمان شرعي په تعریفاتو کې 15 مذاهب دي. نمبر 1 مذهب هغه د بعض علماء اهل سنت والجماعت لکه علامه شمس الائمه سرخسی رحمت الله علیه او علامه فخر الاسلام بزدوی رحمت الله علیه. د دو مسلک دا دی چې ایمان د تصدیق او د اقرار دواړو نوم دی. ایمان د تصدیق یعنی تصدیق په کوم ځای کې مراشي نو پزله سره یو خبره حق او سچ منل او اقرار په خله باندې وینا کول. نو 15 مذهبونو کې اولنې مذهب د بعض علماء اهل سنت والجماعت هغه وایي چې ایمان د اقرار او د تصدیق د مجموعین هم دی. جمهور محققین چې بای کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم دی وایي چې دا ایمان صرف د تصدیق قلبی نوم دی. ایمان صرف د تصدیق قلبی نوم دی او دا اقرار باللسان په دنیا کې د احکاماتو جاری کولو د پاره شرط دی. ویم مذهب کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه محققین علماء کرام چې ایمان صرف دا تصدیق نوم دی او دا اقرار باللسان په دنیا کې د احکاماتو جاری کولو د پاره دا ضروری دی او شرط دی. دریم مذهب کې د کرامیه دی. کرامیه وایي چې ایمان صرف دا اقرار باللسان نوم دی. تصدیق پکې نشته، نه پکې عمل شته، صرف د اقرار باللسان نوم دی. جمهور محدثین متکلمین او دغه شانت معتزله او خوارج او وی چې دا ایمان د تصدیق قلبی، اقرار باللسان او عمل بالارکان د مجموعین هم دی. جمهور محدثین، فقها، متکلمین، معتزله دوی چې ایمان د دریو سوزونو نوم دی: اقرار باللسان، تصدیق بالجنان او عمل بالارکان د دې نوم دی. او قدریه فرقه جنن لا بکوي چې ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم د معرفت نوم چې نه دا دغه ایمان دی. نن سبق کې صرف اولنې مسلک چې نه دا د بعض علما اهل سنت والجماعت هغه بیانې چې دا ایمان دا د تصدیق نوم دی. تصدیق قلبی دا ضروری دی او اقرار باللسان چې نه دا هم دی، خدا رکن دی. او دا تصدیق او په اقرار کې بیا فرق دی چې تصدیق د سر راړو سقوط قبلی نه او اقرار دینن دا سقوط قبلی. مطلب که په یو کس باندې اقرار وشولا، زور زبردستی وشولا، نو د ایمان نه اوړېدې شي په جبه باندې او بزله باندې دینن دا بده نه وړي. پوه شئ باندې او دا تصدیق دی کنه دا به همیشه د پزله کې موجود وي، همیشه د پزله کې موجود وي. نو بیا په دې باندې اعتراض درې چې لکه ته چې دا ایمان دا تصدیق په هر ټیم کې موجود دی، نو کله چې دی ودی نو ودا کېدو په حالت کې خدای ته تصدیق نشته دی. واغې موږ تصدیق بیا هم پزله کې موجود دی. ځکه چې سو پوری انسان هغه اقرار باللسان او تصدیق بالجنان وکي او داغې نه ورستو دنه یو علامه د تکذیب او علامه د کفر چندانې صادر شي، نو دی په خپل ایمان باندې برقرار وي، دی په خپل ایمان باندې برقرار وي. نو کله چې یو پیر سړی کلمو به کوي بیا ودګي او کپاسي او کار څه چلو سره کیږي او چې سو پر دې انکار نه کړندې به مؤمن حسابيږي. پوه شو باندې وګوره دوست. واذا عرفت حقیقت معنی تصدیق وکله چې تا او پیجندو حقیقت د معنی د تصدیق مخې او پیجندو کنه نو فعلم پوشه ان الايمان في الشرع چې ایمان په شرع کې څه ته وایي. نو اولنې مذهب دا د بعض علماء اهل سنت والجماعت چې علامه شمس الائمه سرخسی رحمت الله علیه، علامه فخر الاسلام بزدوی رحمت الله علیه مسلک دی. هو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالی، چې دا تصدیق کول دی په هغه سبانه چې راوړي دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله تعالی طرف نه. ای تصدیق النبي صلی الله علیه وسلم بالقلب، چې د زړه نه منل د پیغمبر علیه السلام د زړه نه منل فی جميع ما علم، په ټول هغه څه باندې کوم چې پیژندل شوی به ضروره مجيئه به، چې دا هغه راتلل د پیغمبر علیه السلام نه چې کوم کارو چې د دې دا راتلل الله تعالی طرف نه ثابت شوی دی اجمالا. یعنی مطلب دا
چې لکه ټول سيزونه چې سم دي چې سم پیغمبر اسلام راوړي دي اگر چې داغه ټول موږ ته فتح نشته راغو باغې باندې ایمان لرل ضروري دي فانه کاف فی الخروج زکه دا کافی دی په خروج کې انو د ایمان د ایمان د ذمورنه ولا تنحط درجته او نه کبي کی درجه ده د ایمان تفصیل نه ایمان تفصیلی مطلب چې هر څه ته معلومي چې دا د ایمان تفصیلی وای او ایمان اجمالی چې څومره پیغمبر اسلام راوړي دي د الله تعالی طرف نه دا غوسه چې د موږ په یقین دي فالمشرك المصدق وای هغه مشرک چې تصدیق کوونکی مطلب دا کنه یو انسان هغه پیغمبر اسلام چې سره وړي دي هغه تصدیق کوي خدای الله تعالی سره شریکان جوړي د الله تعالی سره شریکان جوړي بوتانو ته سجده کوي یا نور علامات د تکذیب د کفر څخه صادریږي نو دا کس اگر چې د لغت په اعتبار سره عمومین دی او ایمان شرعي ته نه دی حاصل ایمان شرعي ته دا ځکه چې پایږي خدا هم دي کنه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا خبره د الله طرف نه راوړي دا چې دی با الله تعالی یو منی د الله تعالی سره به څوک شریک نه جوړي نو دا مشرک چې د الله تعالی سره شریک جوړي نو باجا ابي نبی صلی الله علیه وسلم د دې سره د تصدیق ونه شو دا پوښوي فالمشرك المصدق پس هغه مشرک چې هم شرک هم د تصدیق کوي بوجود الصانع پس باندې تصدیق کوي چې الله تعالی موجود دی او صفات د الله تعالی صفات تصدیق کوي لا يكون مؤمنا الا بحسب اللغه دا مؤمن نه مگر په اعتبار د لغت سره ورته ته مؤمن ولا شي چې تصدیق کوي خلقا ما جاء به نبی صلی الله علیه وسلم د تصدیق نه کوي نو کافر دی دون الشرع یعنی تو ورته مؤمن شرعي ورته نشویلې ولې لاخلاله بالتوحید زکه د وجه د کوتاهی د نه په توحید کې وإليه الاشاره بقوله تعالى او د دینه اشاره د الله تعالی دی قول ده وما يؤمن اكثرهم بالله چې تصدیق نه کوي اکثر د دنیا په الله سره الا وهم مشركون مگر دو مشرکان دي الکه چې د الله باندې ایمان اوري نو بیا څنګه مشرکان دي نو وایي چې د الله باندې خو تصدیق لري الله مني او د الله رسول نه مني د الله د رسول خبره نه مني نو ځکه مؤمنان دي پوه شو به معنی لکه وما يؤمن اکثر په دې معنی راځي چې دوی وما يؤمن اکثرهم او دونی ایمان اورونکي اکثر د دینه با الله باندې الا هم شکو چې په الله باندې ایمان راوړي نو به څنګه مشرکان دي نو په الله باندې ایمان راوړي خو د الله سره په ایمان راوړلو سره د پیغمبر علی السلام باندې ایمان نه راوړي ما جاء به نبی سم د تصدیق نه کوي کله د پیغمبر علی السلام د دین تصدیق کوله سچ راوړ د تصدیق کوله نو بیا وته توحید کې کوتاهی نه کوله پوه شو د الله تعالی سره به شرک نه کوو لکه پوه شو به معنی والاقرار به او اقرار په دې سره یعنی په جبه سره اقرار کول الا ان تصديق ركن لا يحتمل سقوط اصلا وای دا تصدیق چې نه دا د سی رکن دی چې دا سره ناړو سقوط قبل بنا والاقرار قد يحتمله او اقرار کله احتمال لري کما فی الاکراه لکه څنګه چې بسګی دی په اکراه کې یعنی په سړی باندې اکراه او شی زور زبردستی او شیاته ته چې الکه زتا مړکوم کنه ته مال دغه راوړه دا دغه مړکوم دي کنه ته سوګه کفر کلمه وای نو د کفر کلمه ویلا هغه پوه شو به باندې نو بلی باندې کافر کیږي نه سو پورې چې الله تعالی قرآن کې څه فرمایي من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالايمان وقلبه مطمئن بالايمان ده مسلمان دی هغه پوه شو به باندې ها بیا مکه وای فان قيل كتو ویل شي چې قد لا يبقى التصديق كما في حاله النوم والغفله وې کله چې انسان ودی یا د غافلې نو په دغه وخت خو د تصدیق نه موجودو نو ته ورته ولې مؤمن وې ته وې چې لکه تصدیق د سر ناړو سقوط قبلې نه کنه تصدیق د سر ناړو سقوط قبلې نه یو انسان ودره نو په دغه ټایم کو خدای تصدیق نه کوي یا د غافل ده نو په دغه ټایم کو خدای تصدیق نه کوي واښو به معنی نو وای دا تصدیق وسوم د فضل کې موجود ده ځکه زمونږ خبره ده چې کله وسړی نه د تصدیق بل جنان وکي او اقرار بل لسان وکي او سو پوری ددن یو د کار نه ساده چې ایمان خلافي نو دی به مؤمن حسابيږي واښو به معنی فإن قيل كجرد ولا شيء قد لا يبقى التصديق كلا باقي نوي دا تصديق كما في حالة النوم والغفلة لکه څنګه چې په حالت د خوب او په حالت د غفلت کې وي نو قلنا من وایو التصديق باق في القلب دا تصدیق بیا هم باقی د پز لګي والذهول عن انما هو عن اصوله او غافل کېدل الله غو دې د حاصلون دي ولو سلم كجدي امن لشهم دا خبره فالشارع جعل المحقق چې شارع ګرځول دا ثابت کړل شوی الذي لم يطرأ عليه چې نوی راغلی نوی طواري شوی نوی راغلی په هغه باندې ما هغه
یزاده چې هغه متضاد وي د دې سره په حکم د باقي کې حتی کان المؤمن اسما تر دې چې ګوره وې دګي مؤمن اسم دی لمن دا چې امن چې ایمان را فی الحال والفی الماضی چې په حال او په ماضی کې ایمان نه وړل ولم يطرا عليهما وعلامه التقديم او په دمه نه راغلي علامه تقدیم یعنی سو پوری چې د اقرار باللسان او تصدیق بالجنان وکړو او د نبی علامه تقدیم نه صادره شوی نو د مؤمن حسابيږي هذا الذي ذكره ودا مذهب کوم چې ذکر کړل شو من ان الايمان هو التصديق والاقرار چې ایمان چې د تصدیق او د اقرار هم دی مذهب بعض العلماء دا مذهب د بعض علماء د اهل سنت والجماعت او اختیار الامام شمس الائمه وفخر الاسلام او دا مذهب چې دا غوره دی غوره مذهب دی د شمس الائمه او د فخر الاسلام په معنی لکه پوه شو به معنی نو دې دینه بعد ایمان د ایمان شرعي په منځ کې چې کومه پنځه مذهبونه دي نو بای کې لولنې مذهب چې دا بیان کو چې دا د بعض علماء اهل سنت والجماعت شمس الائمه سرخسیه او علامه فضل الاسلام بزدوی رحمت الله علیه دوی چې ایمان د اقرار باللسان او د تصدیق بالقلب هم دي په دوه کې فرق دی تصدیق بالقلب سره سقوط قبلینا او اقرار باللسان کله کله سقوط قبلی لکه په حالت اکراه بیا چې لکه سقوط کله کله قبلی لکه د خوب په ټایم کې دغه جواب وشو پوه شو به معنی زې شابه منډه کوي